د بارگاه الوهیت ادب د انبیاء علیهم السلام چې پیغمبر علیه السلام مبارک او نور انبیاء علیهم السلام دا غیغه ټول اقوال دا غیغه زندگی دا غیغه مناجات په دربار د رب العالمین کې هغه ټول ادب حضرت موسی علیه السلام چې د شعیب علیه السلام هغه علاقې ته تلو د هغه لوڼو مبارکو ته اوبه رایستې د هغې ګډې اوبه کې او بیا یو طرف ته کېناستو دغه وخت کې وږې نو د الله جل جلاله په دربار کې چې سوال کوي نو داسې نه و چې خدایه ما ته خوراک راکړه زه وږم بلکې داسې وایي چې رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر پروردگار زه محتاج یم هغې ته چې ته یې ما ته راکې ته چې ما ته څه راکې پروردگار زه د هغې محتاج یم تاسې په یو ډېر ادب سره د الله جل جلاله په دربار کې سوال کړی حضرت ابراهیم علیه السلام فرمای واذا مرضت فهو یشفین کله چې زه ناجوړه شم نو الله جل جلاله ما ته شفا راکوي داسې نه وایي چې خدای پاک مې کله ناجوړه کړي او کله مې جوړ کړي کني ناجوړتیا او صحت دا خو دواړه د الله تعالی د طرف نه خو هغه د مرض نسبت ځان طرف ته کوي چې زه ناجوړه شم کله چې زه بیمار شم فهو یشفین نو هغه ما ته شفا راکوي نو د شفا نسبت الله تعالی ته کوي او د مرض نسبت چې دی نو هغه ځان ته کوي دغه ادب دی